عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه دا یو صحابي تیر شوی دی. عبدالرحمن بن عوف روایت ته فرمایي چې موږ پیر نبی علیه الصلاۃ والسلام په سفر کې وو، نو موږ مو سره په سفر کې وو، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مسواک وکړو، نو بیا د هغې نه بعد اودس وکړو او د هغې نه بعد چې دی په مونځ باندې ودرېدو. نو چې په مونځ باندې ودرېدو که نه، نو په لومبی رکعت کې سوره بقره ووایي او په دویم رکعت کې سوره آل عمران ووایي. ما دا خبر ولې وکړه؟ اوسونه د اخلاص سره عبادت و چې عبدالرحمن بن عوف وایي چې نبی علیه السلام په لومبی رکعت کې په لومبی رکعت کې سوره بقره ووایي او په دویمه مونږ الحمدلله رب العالمین قل هو الله اکبر. دا زموږ منځونه دي. او چرته د نبی علیه السلام مونځ ته وګوره، چرته د نبی علیه السلام مونځ ته وګوره. وی خدا کا ذکر ہے طاقت ہماری، خدا کا ذکر ہے طاقت ہماری، مسلح ہے ہمارا تخت شاہی، ہماری فوج ہے اخلاق حسنہ، ہماری حسن ہے ترک مناہی. دا زموږ منځونه دي. ښه نبی علیه السلام په لومبی رکعت کې سوره او بل صحابي دی حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه، هغه هم د نبی علیه السلام په باره کې فرمایلي دي چې نبی علیه السلام یو پیر څلور رکعته مونځ په نیت باندې ودرېدو او په څلورو رکعتونو کې د قرآن چې کوم لومبی څلور غټ سورتونه دي هغې په دغې څلور رکعتو کې ووایي. دا دې ته مونځ ویلې کېږي. مړه زموږ ستا به څه مونځ ښکته بره نه د رکوع پته لګي او نه د سجدې پته لګي. په دې مونځونو هم د الله تعالی نه جنتونه غواړو، په دې منځونو د الله نه څه غواړو؟ جنتونه غواړو. په دې وجه حدیث کې راځي وی دا کم سړی چې د مونږ نه ځان خلاص کړي که نه، کو تاسو خیال کړي په دې جوماتونو کې اکثر زمونږ د ورونه مشران کشران وي، داسې نوجوانان ملګري وي چې بس څنګه نیت نه، بس چې څنګه جومات ته راشي دا نیت نه سړی نه خبر الله اکبر بس رکوع سجده نه، د رکوع په طریقې نه دونه زر مونځ کوي که نه، نو داسې مونځ چې سړی کوي. نو روایاتو کې راځي نبي علیه السلام فرمایي وی کم سړی چې داسې مونځ وکړي که نه او روان شي او دعا مونږ کې روان شي، وی دا مونځ ورته خیرې وکړي، دا مونځ ورته خیرې وکړي، مونځ ورته څه وکړي هلکه خیرې ورته وکړي چې تا زما نه داسې ځان خلاص کړو.